بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو مینوالو، تیره ورځ کم پروګرام موږ چلولی عزیز الله خان چې هغه د ګورډۍ سره تعلق ساتي او د هغه نه پیسې د مټې نه یې راواغستې 4 لک روپۍ او ګورډۍ ته راتللو چې دغه پیسې چې دي په دغې لاره کې تی چېرته ولیدلې وې او هغه ډېر انتهایي پریشان هغه د هغه فریاد چې و موږ تاسو ته ښوولی و. زموږ ډېر وروڼه چې دي دعاګانې هم کولې او دا پروګرام یې شیر کړی هم و. خو نن چې زه کله ماته اطلاع میلاو شو چې یاره هغه پیسې زموږ یو ورور رکشې ډرایور دی چې هغه موندلي دي او دوی ته سوال جواب کړو. موږ هغه رالو چې دونه لږه په دې حواله پوښتنه کوو چې دا پیسې دوی څنګه بیا موندې، دوی نور مزید څه کار کوي، وروڼه یې څه کار کوي، کور یې خپل دی که پردی دی. د دوی سره به هم خبرې کوو او عزیز الله خان هم زموږ سره موجود دی، د ده سره به هم خبرې کوو چې دوی په دې هکله څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لا والله ته خپل نوم ووایه. زما نوم جهانګیر دی، جوړې اوسېدونکی یم. دغه رکشه مې ده او د خانانو کورونه خانانو په کوټه کې اوسم. د څومره وخت نه رکشه چلی؟ رکشه خو اول په سعودي کې وم، خو هلته څه مزه نه وه، یو کال وشو چې اوس رکشه چلوم او دغه رکشه مې د نور څه دغه نه استعمادن زموږ او زما وروڼه دي، بس دغه یو د بل هم رکشه ده او دا بل ورور په کور کې لا بېروزګاره دی. صحیح ده. دا پیسې دې څنګه بیا موندې دا راته ووایه. دا پیسې خو زه پرون راتلم د مټې نه 11 بجې به دغه پول سره کار کېدو. جو ما سره یو کس مې راوښه جو مې چېرته نه دا دفتر ته ځم به د چا وخت کې بره جو دغه ځله چې زه راورسېدم تیلې پرته وه، جو ما سې تیلې پرته ده، مې راوبلو چې ته په کار راځي. خیال دی هغه چې هغه هلک کوږ شو، هغه تیلې راواغسته چې ما سره خواته کېنه چې کوله ویې کړله چې په دې کې پیسې دي، لکه مې غوټه وله ورکړه پردي امانت په چا به خدای پاک په څوک پیدا کړي. دغه پول یې سر له رالم ولاړم کته مې سیکول څوک نه و، بیا واپس شوم هغه پول سر له بیا لاړم، بیا 7 پېرې داسې لاړم رالم، خو څوک راته معلوم نه شول چا وه. بیا رالم پکې کلي ته، پیسې مې له غوټه ورکړله، کتلې مې نه چې 100 روپۍ دي. جو پیسې مې کور کېښودې، کور کې زما کور والا بس سورت یاسین شروع کړو دغه که نه چې خدای پاک اوس د حق حقدار ته ورسوي. جو زه بیا لاړم مټې ته، بیا هغه پوله پورې لاړم، داسې بیا رالم، خو ځکه ماښامۍ شو بیا کور ته رالم. بېګا هم دا سوچ فکر کو ټینشن و زیات و چې اوس خدای پاک دا پردې پیسې چاته حواله کړو. نو ما میاشت نیمه پرتې که څوک پیدا شو که نه بیا به د خپل کلي مولوي صاحب نه تپوس وکړو چې دې پیسو سال له وباسي. یو دغه مسله چې سهار بیا زه به دغه ارنۍ سره وم د پول سره یو کس خبره کوله، وایي دغه یو کس غریب دی هغه نه پیسې ولیدلې. مې څوک دی نه هسې ارنۍ ته کوشم کریړی ونیوي هغه دغه سره که نه پول سره ځای واچوه پیپانې ښخول. بیا یو کس پکې ووایي دوه څه ملګری نو یو غریب دی نه پیسې ورکې شوي 4 لک دي. ما خو دغه دا مې ډېرې به که نه خو کتلې مې نه، بیا یو لوډ پکې راوتی و د سړک په غاړه مې ورته به دې ګوته دننه کلی و، بیا مې له غوټه ورکوله او راوړی المارۍ کې مې ایښودی و. بیا کس ته مې ته مال نمبر راکړه، نو نمبر راسره نشته، خو نوم یې عزیز الله دی. ما دې اړه کې مې ویل که د ګورډۍ خو زما کلاس والا دی او که د بریم نو مې بل عزیز الله خو هم د بریم دی، خو مې کېدای شي دواړو کې وي. چې بیا هغه هلک سمدستي ته ټلیفون وکړو، زموږ کلیوالو هغه له زما نمبر ورکړو، چې د ما سره رابطه وکړو. زه دغه دونه لاندې ولاړم په رکشه کې کور ته را روان وم. دو سره زه میلاو شوم، مې پیسې به ته مازدیګر میلاو شو، مې چا پوه شوې پیسو ټینشن مینشن مه کوئ. زما ملګري پکې لال زه موږ به در شو، زما یې راشه چې رالو به یې بیټک اوس کېناستو او چای مې ورپې وڅښو او بسکټ او پیسې ورته حواله کړې. دا راته ووایه چې رکشه کې 100 روپۍ د ورځې پیدا؟ رکشه کې دغه 3-3.5 داسې وړوله پکې الله پاک رزق 3-3.5 پیدا کړې او د 4 لک روپۍ دې اخېستې او چا ته دې څه نه ویلی، نو څوک خو ستا نه خبرېدو. خو لکه مونځ او دس سړی کوي که نه، او موږ د مولوي صاحب سره کینو، خپل مولوي صاحب سره کینو پاسو او موږ په دې وروڼو او تره زامن دا قاري صاحب دی ولاړ دی شاته دو لکه موږ کې دا شی نشته دا وخت نه الحمدلله. په پردي کور کې په پردي کور کې هم لکه په ټینشن کو شپه مې روڼ کله چې دا پیسې اوس څه چلو کوم د دې سره چا ته حواله کړو، چا که نه ما نن بل ځای ته وړې یا ښودې مې امانتي ما چې چا راوخېږي بیا به ورته زه اطلاع وکړم چې راشي اخېسته پیسې واله. صحیح. کتونکو د ایمان تقاضا پوره کړله، د 4 لک روپۍ چې دي په دې ګرانۍ کې چې دی ډېر شی دی، خو د ایمان د تقاضې دپاره چې دي دا هېڅ شی نه دی. ځکه چې د یو سړي زړه تو خوږ کې یو سړي زړه چې دی هغه دردېدلی وي او هغه مرهم پټۍ وشي نو هغه به تا ته خود به خود دوا کوي. عزیز الله خان ولاړ دی چې عزیز الله خان د ده څنګه شکریه ادا کوي او ده ته د خپل طرف نه څه کوي. السلام علیکم. موږ خو پرون تاسو پسې درغلي وو، تاسو ته یې دا کلو او په فیسبوک باندې تاسو ویډیو چلول وه، ډېرو ملګرو پې کمنټس وکړو او ټولو دواګانې کولې، خپلو خپلوانو یار دوست او ټولو دواګانې کولې چې یاره دا پیسې میلاو شي او د هغې دواګانو د برکته دا وه چې د جهانګیر صاحب په لاس باندې ورغلې چې د هغه ایمان مضبوط و. ستاسو خبره 4 لک روپۍ دي په ګرانۍ کې یو سړي ته میلاو شي نو ډېره مشکله ده چې څوک چاله ورکوي، خو چې د چا ایمان مضبوطي نو هغې ورکوي
او نن سهار زمونږ د دوی سره رابطه وشوه او ده ماته دغه وکړه خوشخبري سونه وکړه چې یاره ستا پیسې زما سره دي او راشه چې زه ستا پیسې تا ته په حواله کړم. څومره خوشحاله شوې عزیز الله خان؟ نو د خوشحالۍ خو زه تاسو ته څه ووایم جي زمونږ ټول خاندان ملګري یاران دوستان ټول خوشحاله شو، کم په سعودي عرب کې چې دي کم دلته کې چې دي، او د هغو د دواګانو د برکت الله پاک دا رحم وکړو او دا پیسې موږ ته میلاو شوې. او د جهانګیر زه چې څومره هم شکریه ادا کوم نه کمه ده. دا راته ووایه خوشحاله ډېرې، خو هغه خلکو ته څه میسج ورکوي چې داسې خلکو ته دا خو 4 لاکه دي، خلکو ته به ډېرې میلاو شي، خو هغوی ته د مسلمان بحیثیت د مسلمان څه فرض جوړېږي چې هغه په دې وخت کې څه وکړي؟ نو ستاسو خبره بحیثیت د مسلمان کاغه لاک دي او که کروڑ روپۍ دي، خو چې یو سړي ته میلاو شي نو پکار دا ده چې هغه حقدار ته میلاو شي. دا د مسلمان یو فرض دی په موږ باندې چې یاره هر چاته چې میلاو شي چې هغه ته د هغه حق میلاو شي. او جهانګیر هم هغه کار وکړو چې زمونږ هغه حق و هغه یې موږ ته راورسو او الله دې له دې اجر ورکړي. او موږ د خپل طرفه دته د 10,000 روپو د نقدو اعلان کوو او زمونږ چې نور هم صدا کېږي ان شاء الله موږ به د سره دغه کوو او ټولو ملګرو ته او خپلوانو ته چا چې دواګانو کې یاد کړي چا چې زموږ سره دغه کړلي رابطې کړلي د هغو شکریه ادا کوم او د میډیا شکریه ادا کوم چې هغو زموږ ډېره ښه دغه وکړه کوریج یې وکړو او په میډیا باندې دا پروګرام وچلو او په 2-3 دغه باندې چینلو باندې وچلېدو او د هغې د برکته په انشاء الله پاک زموږ دا پیسې موږ ته میلاو کړې. زه د ټولو شکریه ادا کوم. کتونکو بالکل جهانګیر یو رکشہ چلی او چې 200-300 روپۍ ورځ پیدا کوي، د عزیز الله خان د طرف نه 10,000 روپۍ چې دي دا بطور انعام نه دی، دا د خپل خوشحالۍ نه هغه ورکوي. هېڅ کار د جهانګیر هم په دغې نه کېږي، خو هغه د ایماندارتوب او هغې خلکو ته میسیج ورکوي. کم خلک چې زموږ دا پروګرام ګوري ته یقین وکړه چې نن ټول د دې ځای محلې خلک هم خوشحاله دی، د هغه د جهانګیر رونه هم خوشحاله دي او د عزیز الله خان فیملی چې دا هغه هم خوشحاله شوه. یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او الله تعالی دې داسې په ټولو مسلمانانو کې دغه همت دغه حوصله قایمه کړي چې داسې سوله راځي مخې له پیسې بیا مومي یا بل څه څیز بیا مومي چې د هغې دپاره ډون کوي او هغه کنسرټ کس چې کم ذمواري چې هغې ته دغه څیز چې دی میلاوي، نو یقینا چې د دې نه د ایمان تقاضه چې ده د دې نه بهتر بل څه څیز نشته کم چې نن جهانګیر خپل یو ښه کردار ادا کو. پوره ټیم سره د ملګرو سره اجازت راکوي. د الله په امان.